نو په دنیا کې الله تعالی څوک نشي لیدلی او د عایشې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فقیه الامت چې په دې امت کې انتهایی ماهره زنانه ده په قرآن او حدیث کې، د هغې دغه مسلک دی چې په دنیا کې څوک الله نشي لیدلی. په دې وجه نه چې پیغمبر خدا نه تپوس شوی و د معراج د شپې چې تاسو الله لیدلی و، نو پیغمبر خدا ویل چې نورانی کیف اراهو، هغه یو نور ما به څنګه لیدلی دی، او زه چې ورته بلکل نږدې لاړم نو بیا هم زما او زما د رب په منځ کې 80,000 د نور پردې وي، د نور پردې 80,000. او کوم دی کې چې داسې قرآن کې راغلي دي او داسې څه ضمایر راجي شوي دي، د هغه عایشه ام المؤمنین وایي هغې نه جبریل مراد دی. ثم دنا فتدلى وهو بالافق الاعلى، نو هلته مراد جبریل علیه السلام دی. الله رب العزت پیغمبر خدا هغه وایي نه دی لیدلی. البته دا نفی د یو خاص لیدلو ده او مؤمنان به الله تعالی په قیامت کې اینی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملګرو ته ویلې تاسو ټول به الله اینئ. نو موږ ټول الله اینو، نو څنګه به اینو؟ دا په عربونو باندې اوس مسلمانان دي او دا ټول الله معاف کړي او جنت ته لاړ شي، څنګه به الله ایني؟ دا خو به یو بل له دیکې ورکوي، نو یو با خوا دیکه کوي او بل با خوا شاخوا چې زه وینم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د 15مې سپومۍ او د اسمان په دې منځ کې او تاسو ټول ورته ګورئ، نو چېرته تاسو یو بل دیکه کړی چې خواشه چې زم دې سپومۍ ته وګورم، که نه ټول ورته ګورئ، هر سړی ورته خپل ځای نه ګوري. دقسې به الله تعالی ته به هر سړی د خپل ځای نه ګوري او الله تعالی به ایني. او دې وجې نه په روایاتو د حدیث کې راغلي دي چې دا جنتیان جنت ته لاړ شي مؤمنان او د جنت پرې مزو کې اخته شي او پرې عیش او آرام کې وردن نشي، نو الله رب العزت په ورته آواز وکړي چې ای زما بندګانو په تاسو باندې نه زیاته مهرباني نه کوم. نو ټول جنتیان به ورته ووایي چې ربه ته به موږ سره دې نه زیاته څه مهرباني کوې؟ دا زموږ مخونه سپین کړي نه دي، تا موږ معاف کړي نه یو، تا موږ جنت ته راوستي نه یو، تا موږ ته جنت اساسي او نعمتونه ټول راکړي نه دي، څه شی به موږ ته راکوي؟ نو الله رب العزت به ورته ځان وښیي. الله چې څنګه جنتیان الله وویني، هر څه جنت نعمتونه ورته ایر شي او د الله رب العزت ذات طرف ته به ګوري. داسې پوهېږئ په دې باندې. او د دې مخلوق د خالق سره دومره مینه ده، خو د دنیا دا چهل پهل او د دنیا دا نعمتونه زمونږ ته مخې ته راغلي دي، نو موږ بغیر د الله د لیدلو نه ژوندي یو، که نه بیا به یو مخلوق بغیر د الله د لیدلو نه ژوندی نه پاتې کېږي. د دې وجې نه لویه سزا به الله جهنمیانو ته دا ورکوي چې انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. مشرکان او کافران به په دې ورځ باندې د الله نه په پردو کې الله به ورته ځان